بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. باب نمبر 94 باب اکرام الضيف. دا باب دی په بیان د اکرام یعنی ملمستیا د ملمنو کی. امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دیو فرمایي چې د ملما دغه اکرام کول، ملمستیا کول دا مستحب دی. دا څه ده؟ مستحب دی. او امام مالک رحمه الله فرمایي چې په دیهاتو کې یعنی په بانډه کې الته د ملما دغه اکرام او ملمستیا کول دا واجب دی. دا څه دی؟ ولی واجب دی؟ ځکه واجب دی چې په بانډه کې که تاسو خیال وکئ نو الته هوټل نه وي، الته بازار نه وي، نو چې اوس ته دې مېلمه خیال نه ساتي، ته دې مېلمه ته روټۍ نه ورکوي، ته د دې مېلمستیا نه کوي، دوی به پاڼې خوري که څه به کوي. نو مطلب دا شوله چې په بانډه کې د امام مالک رحمه الله په نسبت باندې د مېلمه مېلمستیا کول واجب دی. خدا د امام مالک رحمه الله قول دی. دی باب کې به تاسو ته دا بیانېږي چې کله هم در کره مېلمه راشي نو یو خدا ده چې د مېلمه به ته قدر و احترام به کوي. څه به کوي؟ دویمه دا ده چې د مېلمه ته به ته ښکلي او بهترین د خپل وس مطابق روټۍ به ورکوي. دریمه دا ده چې کله مېلمه تا کره راشي، چې کله مېلمه نو دا پوښتنې ورنه ډېرې مه کوه چې چیز کې که بوتل څکي، غوښه خوري که سبزي خوري. دا اصل کې دا مېلمه د خپل ځای نه د رخصتولو علامت وي. دلته کله کله مونږ ته هم چې مېلمانه راشي که نه، هغه نحوه کې وایي که نه یجوز للشعراء ولا یجوز لغیره. بعض حرفونه مثال په طور باندې په غیر منصرف باندې تنوین و کسره نه راځي که نه، خو خیر شاعران کله کله راولي، هغې دپاره جایز ده. اوس دا مېلمه داسې لیږل جایز نه ده، خو خیر د مولیان طالبانو دپاره کله کله جایز دی، ځکه چې مطالعه بیا خرابېږي. پوهېږي که نه، ځکه چې ډېر مېلمانه یې که نه، نو مونږ هم کله کله چې څوک راشي کښېني او بالکل پاسې نه مونږ ورته وایو چې چای څکي، نه مونږ خو داسې وایو چې چای وله راوړه، هغه وایي نه نه مونږ نه څکو بس لاړو. دا په اسلام کې ناجایز ده. ښه، دا په اسلام کې ټیک طریقه نه ده. او بل دا خارني خلک نه دی، دا پیښور والا شو یا تاسو د تنګي والا خلک، دا ډېر بې وجدانه خلک دی که نه. دیو سره چې په بازار کې میله وشي که نه، لکه زمونږ کلي ته راشي دا خلک، مونږ ښه مېلمستیا وکړو. او ته چې کله د پیښور والو سره یا د ښکته خلکو سره میله وشي که نه، که دیو سره په بازار کې میله وشي، دی درته څه وایي؟ راځئ کور ته به لاړ شو سیاح ګرم به وکړو. او چې کله کور خواته ورسره میله وشي، راځه بازار ته لاړ شو تا ته باندې به شربت وڅکو. مطلب دا دی چې ځان وباسه، خپې وباسه، څه نشته. دا طریقه به اسلام کې ټیک نه وي. نو ابراهیم علیه السلام هغې ته مېلمانه راغی. چې کله ابراهیم علیه السلام ته مېلمانه راغلی، نو ابراهیم علیه السلام داسې غلې غوندې کې دغه مېلمنو نه خپل کور ته لاړو، ونه تښتېدو. ښه زمونږ غوندې کې لاړو. ابراهیم علیه السلام یو اسخې ورته ښه مزیدار ریته کړله، رایوړو دې مېلمنو ته یې کېښوستله. نو دې نه دا معلومیږي چې کله مېلمه در کره راشي، اول خو د مېلمه ادب احترام دا به کوي، دویم دا چې د دې مېلمستیا به کوي، دریم دا چې ډېر زیات د بني اسرائیلو د غوا قصه به نه جوړوي چې څه خوري یخ خوري ګرم څکي څه کوي، دا پوښتنې به ډېرې نه کوي. اوس کتاب ته وګورئ. قال الله تبارک وتعالى، فرمایلی دی الله رب العالمین، هل اتاک حدیث، آیا راغلی د تا ته هغه خبر؟ حدیث په معنی ده خبر. ضیف ابراهیم، هغه خبر د مېلمنو د ابراهیم علیه السلام المکرمین چې عزتمن وو،
یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وحی په ذریعه باندې تا ته خو معلومه ده، یعنی تا ته خو راغلی ده هغه خبر د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د میلمنو، هغه میلمنو چې کم ولې تاسو ودی ولې ودی جواب کوئ کنه. اذ دخلوا علیه کله چې دا میلمانه داخل شو په ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې، فقالوا سلاما، دی سویلا سلام یو. نو یو دا چې چرته زی سلام بکوي، قال سلام، اویل ابراهیم علیه الصلاة والسلام هم دیوتا سلام. قوم منکرون، یو ډله ناپیژنګلو، ابراهیم علیه الصلاة والسلام هم دیو ته سلام وکړه، خو دا خلق دسی وو، دا میلمانه دسی وو، دا خلق نه وو، خاص می خو انساني شکل کې ځکه مې خلق ویله. دا میلمانه دا ناپیژنګلو، څه شی وو؟ ناپیژنګلو. نو چې کله ناپیژنګلو میلمه هم راشي کنه، هغې ته به هم ښه په ادب احترام به سلام کوي او ښه به خوشحالي ورسره میلاویږي. بیا فراغ الى اهله، غلی شان لاړو دغه ابراهیم علیه الصلاة والسلام الى اهله، خپل کور ته، خپل دغه اهل ته. فجاء، بیا راوړو راتګې وکړو بعجل، په یو سخي، یعنی راوړو یو سخي سمین سرب، یعنی ښه مزیدار یو سخي دې میلمنو ته تیار کړی شوی. اوس دغلته وګورئ، یو خو دا ده چې آیا د میلمانه دا څو کسانو. نو امام بغوی رحمه الله فرمایي چې په دې کې اختلاف د علامه قاضي ثناء الله پانیپتی مظهری الحنفي رحمه الله هغه نقل کوي چې د حضرت ابن عباس رضی الله عنه، د عطا رحمه الله، دیو فرمایي چې دا 3 فرشتې وي. دا میلمانه اصل کې فرشتې وي، ښه میلمانه څه فرشتې وي. دا 3 فرشتې خو د انسان په شکل کې وو. یو حضرت جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام، یو حضرت میکائیل علیه الصلاة والسلام، او یو حضرت اسرافیل علیه الصلاة والسلام. بل قول تفسیر مظهری نقل کوي چې محمد بن کعب دی فرمایي چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام او ورسره و فرشتې نورې وي، او امام ضحاک فرمایي رحمه الله چې 9 فرشتې وي، او امام مقاتل رحمه الله فرمایي چې دا 12 فرشتې وي، او امام سدي رحمه الله فرمایي چې دا 11 فرشتې وي، د نوجوانان د هلکان یو ښایسته هلکانو په شکل کې وي. اوس دا تعداد مونږ ولې وویله، که 3 وي، که 9 وي، که 12 وي، که 11 وي، د دې مطلب څه شو؟ مطلب یې څه دی؟ ته ووایه، ته ووایه، ته ووایه. واو 3 شلو لسو 3 دا څه مطلب دی نه؟ دغه شانتي که دا میلمه که لږ وي او که ډېر وي، ته به زړه نه به تنګوي، بلکې ته به د دیو اکرام به کوي. کله کله دی علمي خبرو کې، کتابونو کې چې دی که نه، مونږ داسې تحقیق وګورو، مونږ وایو مړه دې ته څه ضرورت دی دې ویلو ته، خو هغې پس منظر لوی خزانه وي، خو هغه خزانه معلومول غواړي. اوس که چېرته 3 کسانو، بیا هم ابراهیم علیه السلام ورته میلمستیا وکړله، زړه یې تنګ. که 12 کسانو، بیا هم ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورله زړه تنګ. نو چې کله تا باندې 10 کسان راځي، بیا زړه مه تنګوه. ښه دا اصل کې ما ته وایي، اصل کې چې کلام ته میلمانه راشي زړه به نه تنګوي. پوهېږي که نه؟ ابراهیم علیه الصلاة والسلام دوی ته ښه مزیدار تیاري وکړله. فقربه، دغه سخي دغه تیاری کړی شوي دی نږدې کړو دغه میلمانو ته، الیهم دغه میلمانو ته. قال ابراهیم علیه الصلاة والسلام ویله الا تأکلون، آیا تاسو خوړونکي نه یې؟ تاسو نه خورئ؟ نو دې آیت کې اصل کې پس منظر د دې آیت دی باب سره صرف دا شوله
چې د میلمنو اکرام به کوي. ابراهیم علیه السلام ته میلمانه راغی، هغې ورته سخي تیار کړله. ورپسې د حضرت لوط علیه السلام د قوم واقعه بیانېږي، خو دلته هم د میلمنو د اکرام او د عزت او د ادب او د احترام بیانېږي. چې دغه لوط علیه السلام ته میلمانه راغی، نو چې کله میلمانه راغی د نوجوانانو په شکل کې، نو د دې دغه قوم دا په یو بد مرض کې مبتلا وو چې دیو به دغه نوجوانانو سره بدفعلي کوله. نو دیو راغی دغه لوط علیه السلام دغه میلمنو خواته په منډو منډو باندې. نو حضرت لوط علیه السلام ورته وفرمایل چې زما دغه میلمنو په مخ کې ما مشرمنده کوئ، ما مه رسوا کوئ. دغه میلمنو په مخ کې ما نو دې قوم خو حضرت لوط علیه السلام ته څه نه ویله، بلکې دې قوم اصل کې راغلی و د میلمنو په نیت باندې. نو یو دا معلومه شوله چې ستا د میلمه عزت چې څوک خرابوي، دا داسې ده لکه چې څوک ستا عزت خرابوي. د میلمه عزت ستا خپل عزت دی. دویم دا ده چې د خپل میلمه دغه عزت ساتلو کې، د خپل میلمه دغه عزت بچ کولو کې که قربانی ورکولو دغه موقع راشي، نو د اسلام حکم دا دی چې ته به قربانی ورکې به. لکه څنګه لوط علیه السلام ورته وایي چې زما میلمنو ته څه مه وایئ، زما دغه لوریانې دي، دا زه په تاسو ته دا زه په نکاح در کومه، دا زه تاسو ته په نکاح، خو دغه میلمنو ته مې څه مه وایئ. اوس دغلته یاد ولرئ چې دا خلک خو کافرانو کنه، غیر مسلمو، مسلمان خو نه و کنه. نو لوط علیه السلام ورته وویله چې خپل دغه لوریانې تاسو ته په نکاح کم دا ډېرې زیات پاکې دي. نو په هغه زمانه کې قاضي ثناء الله پانیپتي مظهري رحمه الله فرمایي چې په هغه زمانه کې غیر مسلم سره نکاح جایز و. له دې وجې نه لوط علیه السلام ورته وفرمایي. او د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو هم غیر مسلم سره نکاح جایز و. لکه نبی علیه السلام خپل دغه دو لوریانې عتبه بن ابو لهب ته په نکاح کړې وه، او یو لوري ابو العاص بن ربیع دې ته په نکاح کړې وه، مطلب رشته یې ورسره کړې وه. نو مخکې حرمت د دغه وحي نه غیر مسلم سره نکاح وز جایز نه دی. په دې خبرو خو تنګېږئ نه چې سبا له چېرته د آیت مخې ته راشي چې په تفسیر خو پوهېږئ که نه، چا اوس ناسه مو کتلی دی که نه، دې کې ډېر زیات تفصیل وي. خو زه تاسو ته صرف هغه مختصر وایم چې دا سر مو لږ خلاص. بل دلته دا ده چې لوط علیه السلام ورته فرمایي چې زما دغه لوریانو سره نکاح وکئ، دا ډېر پاک دی ستاسو دپاره. نو د حضرت لوط علیه السلام خو 2 لوریانې وي او دا خلک خو ډېر وو. نو دې نه مراد څه شو؟ په اعتراض پوه شوې چې لوط علیه السلام ورته وایي چې دغه لوریانې دا ستاسو دپاره ډېر پاک دی، دې سره نکاح وکړئ. او دا کسان خو 2 نه و، دا کسان خو ډېر وو. د لوط علیه السلام لوریانې، نو دې خبرې څه مطلب شو؟ نو تفسیر مظهري وایي چې یا خو مطلب دا دی چې لوط علیه السلام دې خلکو ته وویله چې د لوریانې نه مراد دغه امت دغه زنانه وي چې تاسو په آپس کې یو بل سره نکاح وکړئ، دا غوره ده. دویمه معنی دا ده چې دغه خلکو کې د دې خلکو 2 سردارانو څه شی وو؟ 2 مشران وو. لوط علیه السلام هغه مشرانو ته وویله چې دا یو لور د دغه یو مشر نکاح کې واخلئ، دا بل د دغه بل مشر. نو چې کله مشر یو خبره وکړي، نو دا کشران بیا خبره مني که نه. نو لوط علیه السلام دغه مشرانو ته وویله چې تاسو زما لوریانو سره نکاح وکئ. هغه زمانه کې جایز و. نو چې کله هغې نکاح کړی، نو بس خپل دا کشران به یې منع کړي وو. په خبره پوه شوئ؟ دی د دې آیت پس منظر و. خو دې باب سره مناسبت څه ده چې لوط علیه السلام د خپل میلمنو خیال او عزت
او ادب او قدر او احترام خیالي وساتل. دویم دا چې دې کې ډیر زیات تفصیل دی، هغه به تاسو ته بیا لوی لوی مولیان ووایي چې دا څومره سخترین ګناه ده چې کله یو انسان د یو هلک سره بدفعلي کوي، هغه کې ډیر زیات تفصیلات دی. په مخ د ځمکه باندې یو کس دپاره هم دا جایز نه ده چې هغه څه ګناه وکړي او ته دا په اور کې وسوځوي، ځکه چې اور باندې سوځول دا صفت د چا دی؟ الله به په اور باندې خلکو ته عذاب ورکوي په آخرت کې. د انسان دپاره دا جایز نه ده چې دا په دې اور کې وسوځوي. لیکن کم کس چې د بل یو انسان سره بدفعلي وکړي، په روایاتو کې راځي چې دا کس باندې د اور ولګولی شي. بل روایت دا راځي، معارف القرآن د مفتی شفیع رحمه الله، د علامه آلوسی رحمه الله تفسیری مظهری، او د علامه قاضی ثناء الله پانیپتی مظهری تفسیری مظهری، دا چې تاسو وګورئ کنه، وګورئ دی آیت لاندې ډیر تفصیلات کړي ده. دا ډیر زیات داسې مرض ده چې د قیامت پر ورځ باندې داسې خلکو د بدبویي نه به دغه ټول محشر دا خلک به په اور کې ولاړ وي، جهنمیان به له د دې د بدبویي نه به تنګ وي. دا خو ډیر عجیب ګناه، عظیم ګناه ده. علامه فخر الله النقشبندی الحنفی رحمه الله په قطب الارشاد کې یو روایت نقل کوي، بیا وروسته په دې روایت باندې تحقیق پکار ده چې آیا دا روایت د رسول الله مبارک علیه السلام نه ثابت دی او که ثابت هغه ځان له خبره ده. که دې روایت کې کلام هم وي، که دا روایت د بالفرض د رسول الله مبارک علیه السلام خبره نه هم وي، خو د یو داسې کس خبره خو ده کنه چې یو داسې کس خو نقل کړی چې هغه بزرګ دی، ولی دی، صاحب د کشف او د کرامت دی، یو لوی پیر او بزرګ دی، هغه هلته د رسول الله مبارک علیه السلام روایت نقل کوي: من قبل غلاما بشهوة فكأنما زنا لأمه 70 مرة. کچا یو هلک شهوت سره ښکل کړله، دا دومره لوی ګناه ده چې گویا دی خپل مور سره 80 کرته زنا وکړله. پوهیږئ که نه؟ نو دا مرض په دې معاشره کې ډیر زیات عام شوی دی. دا مرض نو دا عذابونه چې راځي که نه، دا له دې وجې نه په موږ باندې راځي. پوهیږئ؟ رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام فرمایي، صحابو پوښتنه وکړله چې آیا د ګناهګارانو په وجه باندې په دې نیکانو باندې به عذاب راتلی شي او که نه؟ نو رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې او چې کله دغه زنا دا ډیر زیات عام شي، نو بیا به دغه زنا له وجه دغه معاشره کې به د خلکو باندې به عذاب راځي. پوهیږئ که نه؟ بل دا ده چې رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام فرمایي: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، یا بل روایت دی: اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت. چې کله انسان د زړه نه حیا او عزت او احترام د انسان حیا ختم شي، دی بیا چې څه غواړي بس هغه کوي، دې ته په هغې کې څه بدي نه محسوسېږي. نو تاسو وګورئ که نه، نن سبا په دې معاشره کې سره د مولا، سره د طالب، سره د امي، مونږ څومره بې باکه شوي یو. مونږ په خپل دغه خبرو کې څنګه په بل یو مسلمان باندې بهتان لګو، مونږ څنګه په بل یو مسلمان باندې الزام لګو. مفتی شفیع رحمه الله په معارف القرآن کې ذکر کوي چې د الله رب العالمین قانون دا ده او دا د احادیثو نه ثابت دی چې کله یو انسان نه یو ګناه وشي، چې کله یو انسان یو ګناه او دقه ګناه ته په معاشره کې بل ته بیانوي او هغې ته پیغور ورکوي چې دا ګناه درنه شوې ده، اوس هغې زړه نه خو ته خبر نه یې که نه چې آیا دغه ګناه کولو نه پس دی د الله په دربار کې توبه ویستې ده او که نه ده ویستې.
کېدای شي دې د ګناه کولو نه پس بالفور د الله په دربار کې. او رسول الله مبارک علیه السلام فرمای التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ګناهګار چې کله توبه وباسي دی داسې دی لکه اړو دی ګناه. اوس ته خبرې چې ما دا ګناه مثال په تور وکړل او د الله نه مې توبه نه ده ویستې. چې کله ما یو ګناه وکړل مثال په تور باندې او تا ما ته پیغور راکوي یا ته بل مسلمان ورور ته پیغور راکوي خو هغې د ګناه په وجه د الله په دربار کې توبه ویستې وي، نو بیا رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د روایاتو تعلیم دا ده چې دا کم ګناه له وجې نه ته دې ته پیغور ورکوي او د کم ګناه له وجې ته دې پسې مسخرې او ملنډې او خنداګانې کوي، الله تعالی به تر هغې پورې تا ته مرګ نه راولي تر څو چې دغه ګناه کې ته مبتلا شوی نه. بیا مزید خبره کوي مفتی شفیع رحمه الله نقل کړې ده چې اگر که ته په یو کمره کې بند کینې او ځان پورې تاله ولې ونه لګوي د خلکو نه ځان ولې بچ نه کړي، لیکن تا چې په یو مسلمان پورې خندلې وي که ته یو کمره کې بند هم کینې ته یو کمره کې بیا به هم تر هغې پورې تا ته دغه مرګ نه راځي تر څو پورې چې تا نه یې کړی. دا مرض زمونږ په دې طالبانو کې ډېر زیات دی چې په یو بل پورې الزامات لګول، د یو بل پورې مسخرې او ملنډې او یو چا پورې ټوخي کول. رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام یو ورځ داسې سفر باندې روانو په لاره روان دې کې ورسره صحابانو نو هغلته مردار پروت و. څه شي مردار خوړل جایز دی که حرام دی؟ رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته فرمایي چې دا مردار وخورئ. صحابه حیران شو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مردار خوړل خو حرام دی. رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې د خپل یو ورور غیبت کول یعنی یا مړ ورور د خپل د مړ ورور غیبت کول دا دومره بد ګناه ده چې دا مردار خوړل له دینه ورکوټې ګناه ده. او په دې باندې خو په قرآن مجید کې نص نازل شوی ده ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی. تاسو چې د خپل مړ ورور غیبت کوئ که نه نو آیا تاسو دا خوښوئ چې تاسو د خپل دغه مړ ورور دغه غوښه وخورئ؟ دا څو خوښئ؟ نو دا غیبت کول داسې دي چې تاسو د خپل مړ ورور دغه. امام مالک رحمه الله په زمانه کې یو زنانه وفات شو. چې کله زنانه وفات شو نو دې زنانو ورته غسل ورکو. چې کله زنانو ورته غسل ورکوله نو هغه غسل ورکوونکي زنانو کې یو زنانه دا خبره وکړل چې دا کم زنانه شو وفات شوې دا خو ډېر بدعمله بدکرداره وه. نو بس د دې دغه لاس دغه زنانه سره داسې کلک ونښتله. ډېر کوششونه یې وکړله لاس ورنه نه کولاوېدله، ډېر کوششونه وکړل داسې راکاږه لاس ورنه جدا کېږي. دا ټول خلک امام مالک رحمه الله ته راغونډ شو چې کله پته ولګېدل وایي تاسو پته ولګوئ چې دې زنانه به چېرته د دې ښځې غیبت به یې کړی وي. دا دومره ډېر زیات څه شی ده قبیح عمل دی. هغه نور ګناهونه زنا کول لواطت کول هغه خو لا پرېږده چې څومره لوی ګناه ده. دا الزام لګول بهتان لګول یو چا پورې ملنډې او مسخرې او عیبونه تړل دا خو پرېږده چې دا څومره لوی ګناه ده. صرف د یو چا غیبت کول څه شي د غیبت په باره کې رسول الله مبارک علیه السلام فرمایي چې کله د معراج په شپه لاړم نو څه خلک په دې جهنم کې داسې وو چې هغې ته الله رب العالمین دا نوکونه د تانبه ورکړي. تانبه پیژني ډېر کلک وي تانبه چې هغه خلکو دغه تانبې په دغه نوکونو باندې د خپل دغه مخ دا غوښه به یې راشو کوله. اوس چې یو کس داسې چاقو باندې په دې مخ درله ګزار وکړي داسې راښکته راولي درد محسوسیږي. او چې کله دا چاړه یا دا چاقو چې په اور کې ګرم کړی شي او سور شي او بیا دا څوک په دې مخ کې درته ووایي داسې راښکته کړي
تکلیف او درد محسوسیږي خو چې کله الله تعالی په جهنم کې یو چاته د تانبې دغه نوکان ورکي او د جهنم دا اور خو د دنیا د اور نه اویا چنده زیات وي کنه ډېرې خبرې دي خو عمل کول غواړي ډېرې خبرې دي خو عمل کول غواړي رسول الله مبارک حدیث دی چې د جهنم سکروټه دنیا تراش د زرغونتیا به ختم شي روایت دی او که یو جهنمی د جهنم نه یو لمحې دپاره د دنیا کې صرف ښکاره شي د هغې د بدبویي او د وحشت او د یرې له وجې نه په مخ د ځمکه باندې به یو انسان هم پاتې نه شي په ټوله دنیا کې هغې نه دومره بدبویي او وحشت او یره به وي انسان څه چې په مخ د ځمکه باندې د شنه دا بوټي به هم پاتې نه شي چې یو جهنمي راشي او چې بیا مونږ هغه جهنم ته ځو زمونږ به څه مسخره او څه حالت به زمونږ وي مونږ خو صرف دلته دې پسې خبره وکړه دې پسې خبره وکړه دې پسې خبره وکړه دا مونږ ګناه ګڼو مونږ مولیان چې یو مجلس کې کښېني د بل چا د غیبت نه علاوه زمونږ بل څه کار نشته مونږ دو طالبان چې یو بل سره کښېنو مړه دا طالب لکه دا طالب که هر څومره څنګه دی د دې او د الله معامله ده که نه الله خو فرمایي وما خلقت الجن والانس الا الله فرمایي چې ما ته دې دپاره نه ده پیدا کړې چې ته دا فیصله کوو چې دا ګناهګار دی او نیک دی ما ته دې دپاره نه ده پیدا کړې چې ته په دې تبصره کوو چې دا څومره بدعمله دی ما ته دې دپاره نه ده پیدا کړې چې ته دې غیبت کوه بلکې ته مې د عبادت دپاره پیدا کړې پوهېږې که نه نو خبره مې څه کوله چې دا دومره غیبت کول رسول الله مبارک علیه السلام فرمایي چې څه خلک داسې وو چې تانبې نوکانو باندې به خپل دغه مخه دغه غوښه به یې راشو کوله او دا په جهنم کې رسول الله مبارک علیه السلام جبریل امین ته فرمایي چې یا جبریل دا کم خلک دی چې دومره ځان ته تکلیف ورکوي نو رسول الله مبارک علیه السلام ته جبریل امین فرمایي چې یا رسول الله مبارک علیه السلام دا هغه خلک دی چې په دنیا کې د خپل د غرونو د غیبت به یې کوله پوهېږئ که نه نو مطلب دا شوله چې د غیبت دا عام دی سره زما مونږ ټول کوو غیبت دې ته نه وایي چې ته په یو چا الزام ولګوي هغه خو بیا الزام په ګناه کې راشي بهتان په ګناه کې راشي یو کس نه که ګناه هم وشي من ستر مسلم ستره الله اليوم القیامه تور باندې دلته پرده واچو الله به هلته په تا باندې به پرده واچوي دا خبر یو دا کتاب مقصد دا دی چې مونږ به خپل دا ژوند به څه کوو دا به مونږ عملي کوو دا به مونږ بدلوو به دا ژوند پوهېږئ که نه رسول الله مبارک علیه السلام حدیث تېر روزو کې ما تاسو ته وویله چې رسول الله مبارک علیه السلام فرمایي چې د دو شیزونو څوک ما ته حفاظت را ضمانت را کې جنت زیري به هغې کې دو شیزونو کې یو څه یو جبه وه دا جبه چې ده که نه دا انسان جهنم ته رسوي نو خپل د جبې به حفاظت کوو یو چا پورې به بهتان نه لګوو نو دا غیبت خبره مې ځکه وکړه چې د غیبت دومره سخت سزاګانې دي د یو انسان په شهوت سره ښکلول داسې دي لکه چې 70 پیرې خپل مور سره زنا کول بیا پاتې شو چې یو زنانه سره زنا کول یا یو هلک سره بدفعلي کول دا بلا څومره ګناه وي باقي تاسو په خپله په دې مطالعه وکئ اوس آیت ته وګورئ که نه ټیم پوره دي